یو موقع هغه راغله امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې روان دی ورسره 1400 صحابه کرام هم دي کله چې حدیبیه مقام ته ورسېدل مشرکینو منع کړل چې نه د عمرې اجازت نشته دی نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېږه دا د اسلام سفیرو چې ته لاړ شه او مشرکینو ته وایه چې موږ څه د جنګ دپاره نه یو راغلي بلکې عمرې دپاره راغلي یو عمره کوو او واپس ځو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې راغی مکې ته مشرکینو خواته راغی نو آخوا صحابه کرام ځان له شو خبرې شروع کړې غلی غلی نبی علیه السلام ورته وی ای صحابه تاسو څه خبرې کوئ هغه ورته وی ای د الله رسوله حضرت عثمان بختورو لاړ عمره به وکړي طواف به وکړي د الله د کور دیدار به وکړي او موږ هسې پاتې شو نبی علیہ السلام ورته وی ای صحابه دا خو ستاسو ګمان دی ستاسو اعتماد دی زما ګمان په حضرت عثمان باندې دا دی چې حضرت عثمان سره زه نه یم نو هغه عمره نه کوي مشرکینو حضرت عثمان ته وویل چې ته طواف کوه عمره کوه ځان له او د نورو اجازت نشته نو حضرت عثمان وی نه داسې نه کېږي شاعر وی حضرت عثمان سوی میں عمرہ کیسے ادا کرو کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ ہو میں عمرہ کیسے ادا کرو کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ ہو میں قبلے کو کیا کرو کہ ساتھ میرے قبلہ رونما نہ ہو زه عمره څنګه ادا کما چې ما سره د عمرې ښودلو واله نشته زه قبلې سره څه کومه چې ماته د قبلې ښودلو واله نشته نو زه قبلې سره څه کوم دا یې وی په دې کې خبر راغی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را جمع کړه دواړه لاسونه یې اوچت کړه او ویل دا لاندې لاس زما دی منځ کې ستاسو دی او د الله پاسه لاس ته حضرت عثمان دی هغې وخته پورې به جنګ کوو څو پورې هم بدله نه وي اخیستي نو ګوره دې واقعه نه دا یو خبره معلومه شوه چې نبی علیه السلام وی چې زه خپله وینه هم توم او د دې 1400 صحابه کرامو وینه هغه هم تومه او د حضرت عثمان بدله اخلو نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو لوی شان او مقام او مرتبه ده او بیا هغه خلق چې هغه وی نه نبی په غیب باندې پوهېږي نبی عالم الغیب دی نو ګوره دې واقعات کې نبی په غیب باندې پوهېدی نبی علیہ السلام به ویلو کنه چې نه ما تخکاری نه عثمان رضی الله تعالی عنہ ژوندی دی او شهید کړی نه دی او څوک وایي نه ولیان په غیب باندې پوهېږي نو که ولیان په غیب باندې پوهېدلې نو صحابه کرامو نه غټ ولیان خو نشته هغه به ویلو چې نه حضرت عثمان هغه خو په مکه کې ژوندی ګرځي لیکن غیب و علم هغه صرف یو الله ته دی هغه بل چاته هغه نشته دی نو دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شان او مقام دی چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې هغه وخت پورې به جنگیږو بیعت واغس د صحابه کرامو نه چې سو پورې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بدله مونږ اغستی دا خبره الله پاک ته ډیره خواږه راغله الله قرآن کې دغه تذکره وکړه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله کریم فرمایل يد الله فوق أيديهم دا فرمایل کټ